سرکاري سکولونه چا دې ځای ته راورسول د دې ذمہ دار څوک دي؟ چې دا بهترین انیشیټیو دی، ایم دا دی په نجکارۍ کې چې معیار تعلیم بهتر کول دي. دا سکولونه دې ځای ته چا راورسول؟ یو ډبل سټینډرډ دی د تعلیم د بیوروکراسي د هایست افیسر نه واخله تر د لویسټ افیسر پورې د ایس ډي یو لیوله پورې ایون د سکول پرنسپل که پکې مونږ شامل کو د دې ټولو بچي په پرایویټ سکولونو کې دي. د هغې ذاتي انټرست په دې کار کې نشته دی. که ایس ډي که سیکرټري وي که ایډیشنل سیکرټري وي که ډي یو وي که ډایرکټر وي که هغه خپل بچی په سرکاري سکول کې داخل کړی وی، نن برډي سکولونو دا حال نه و چې زما بچی پرایویټ سکول ته ځي. که دا یو فری کنټري ده، هر سړی د خپلې مرضۍ مالک دی، ستا چې څنګه خوښه ده او ته خپل بچی چې هر ځای کې داخلولی. چې کله زما پرایویټ لایف وي ټیک ته په ما باندې بیا څوک ګوته نشي اوچتولی، خو زه یو پبلک آفیس هولډر یم، زه په یو داسې کرسۍ ناست یم چې زه اواز دا کوم چیرې سرکاري نظام تعلیم دی ښه شي او بچی خپل پرایویټ سکول ته لیږم نو تنقید به نه راځي، سوال به نه اوچتېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگرخان ما او دا وخت ما سره د خیبر پښتونخوا د ایلیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن سټر فیصل خان ترکی صاحب موجود دی. نجکاري څنګه دغې ته ګورئ؟ د سرکاري سکولونو یا هغه سکولونه چې کوم انډر پرفارمنګ دي د هغې د پرایویټایزیشن انیشیټیو زما خیال دی چې تاسو کړی ده، دې ته څنګه ګورئ؟ ښه کار دی یا بد کار دی؟ تاسو یو خبره وکړه اولنۍ خپل انټروډکشن کې چې فیصل باندې د استادانو د دې پریشر و، ما باندې بالکل پریشر نه او بالکل زه خپل استادانو کمیونټي او خپل چې زما سره ډپارټمنټ او ما خپل ټیم سره ډېر غټ سټانډ اخیستی یو نیم کال خپل ټیم مې سپورټ کړی دی. ته کله پورې چې دغه آوټ سورسینګ د نجکارۍ خبره ده 1500 لو پرفارمینګ سکولز چې دي هغه بالکل زبردست کار دی. زه اوس هم زه منسټر نه یم، ما منسټر نه وزارت استعفا ورکړې ده. زه اوس هم وایم چې دا بهترین انیشیټیو دی او دا سکولونه بیسیکلی د ګورنمنټ اف خیبر پښتونخوا ایلیمنټري نه چلیږي نه، لو پرفارمینګ سکولز دي. نو چې زمونږ نه لو پرفارمینس دي نو هغه به مونږ آوټ سورس کوو. آوټ سورسینګ د نجکارۍ مطلب دا نه دی دا پی آی ای نه دی، نه څه سټیل مل چې دا به مونږ خرڅ کوو یا به چاله ورکو ګیروي به ورکو. په ایجوکیشن کې دي څه چې مونږ به خرڅو، بلډینګ دی خرڅېږي نه، بلډینګ به مونږ په لیز باندې په کانټراکټ باندې یو تھرډ پارټي له ورکو. ایم دا دی په نجکارۍ کې چې معیار تعلیم بهتر کول دي او کاسټ اف تعلیم چې دی پر سټوډنټ کاسټ چې دی د هغې خرچه کمول دي. دا دوه ایم دي، انشاءالله دې به زبردست ریزلټ شي انشاءالله. خاصر چې دا دونه ډینجرس نه دی د ټیچرز کمیونټي ته، دې ته هغې سکیورټي ته څه تھریټ نشته. نو هغوی بیا خپل میټینګ شروع کړل په اکتوبر په د فرسټ ویک کې میټینګز روان دي. هغوی وایي چې یاره ګورنمنټ کله هم دا انیشیټیو د دې آغاز کوي نو مونږ به بالکل یو سترانګ پروټیسټ کوو د دې خلاف. بیا دوی پروټیسټ ولې کوي؟ دې کې د جاب سکیورټي سره ریلیټډ هیڅ پرابلم نشته. کم سکولونه چې موږ آوټ سورس کوو هغه استادان به مو اوچت کو، موږ سره د استادانو الریډي کمی وه، ټیک شو جی. هغه استادان به ګورنمنټ اوچتي او نورو سکولونو کې به په ډسټرکټس کې ډپلوای کی. موږ سره الریډي د استادانو کمی وه، هغه به دې سره پوره شي. دې کې د هیڅ چا نوکري نه ځي. دا ټول استادان چې دي پرمننټ جابس کې. یو وزیر چې په وزیر عمر زما به 170 180,000 تنخواه وه، زما عمر سینیر استاد چې دی هغه د وزیر عمر چې دی نو تنخواه اخلي. په دې کې د هیڅ چا نوکرۍ ته خطر نشته، نه د چا نه موږ نوکري اخلو نه د چا نوکري موږ دغه کوو. البته د دې نه به ښه کار دریم دا وشي چې موږ به هغه استادان به فري شي، هغه به موږ چې کوم سکولونو کې موږ سره کمی ده هغې کې به موږ ډپلوی کړو. منسټر صاحب یو جنرل سوال په دې باندې کومه، دا سکولونه دې ځای ته چا راورسول؟ یو ډبل سټینډرډ دی د تعلیم د بیوروکراسي د هایست افیسر نه واخله تر د لویسټ افیسر پورې د ایس ډي یو لیوله پورې ایون د سکول پرنسپل که پکې مونږ شامل کو د دې ټولو بچي په پرایویټ سکولونو کې دي. د هغې ذاتي انټرست په دې کار کې نشته دی. که ایس ډي که سیکرټري وي که ایډیشنل سیکرټري وي که ډي یو وي که ډایرکټر وي که هغه خپل بچی په سرکاري سکول کې داخل کړی وی، نن برډي سکولونو دا حال نه و. څنګه دې ته ګورئ؟ ګوره جي دا خو د هر سړي خپل ویلي، خپل اختیاري، خپله خوښۍ. کم سړی په سرکاري ګورنمنټ سکول کې نه داخلول غواړي، په کار خو دا دی چې اصولا د ټولو استادانو او د ټولو خلکو بشمول ما په هر سپیچ کې ویلي چې زما بچی پرایویټ سکول ته ځي. دا د غریب بچی دی چې موږ د غریب بچی لا چې دی دغه کوو، او پرایویټ سیکټر پبلک سیکټر چې زموږ سکول دی هغه موږ بهتر کوو. ټولو کې نمبر 1 خبره دی کې دا ده چې سکولونه ډېر زیات دي. پبلک سیکټر 34,000 سکولز دي، پای کې 60 لاک ماشومان سبق وي. د هغې نه علاوه 32,000 پرایویټ سکولز دي، پای کې 30-35 لاک سبق وي. دغه شانتې 22,000 مدرسې دي. د سکولونو او پرایویټ سکولونو کې مدرسو کې تقریبا 1 کروڑ د پاسه سبق وي ماشومان، او 49 لاک د سکول نه بار دي راځي نه. نو دا یو ډېر لوی هیوج سیسټم دی
تقریبا 364 ارب روپے حکومت مختص کړي دي او 3 लाख پورې چې د ټیم دی دا ډیر غټ سیستم دی ظاهره خبر د سکولونو به ډیر ښه پرفارم کی سکولونو به میډل کی سب لو کی دله موږ میکانیزم سیټ کو چې کوم لو پرفارمینګز دي چې کوم خدي میډل کی دي هغه به موږ د کوبه او سراوبه او دغه بول ورکو ډاټ ورکو چې کوم لو پرفارمینګ دي هغه به موږ آوټ سورس کو بل څه طریقې کار بوله جوړو چې نظام تعلیم بهتر شي نو دا موږ کار کو دا چې ګورنمنت دې کې کار کړی دې کې سدویم رائے پکې نشته صحیح اسی کې ان کیس د بیوروکراسي یو افسر د سیکریټري د ایډیشنل سیکریټري د ډیو واټ ایور یا هو ایور کاغه چرته کې خپل بچی راولي په سرکاري سکول کې داخل کی نو څنګه غنې به نستاسو ایفورت ته ضرورت شته نه د بل چا شته نه میډیا ته شته سیستم په خپل ټیک نشي ډبل سټانډرډ نه دی بالکل جی دا خو بهترین اقدام دی خو چونکې دا یو فری کنټری دا هر سړی د خپل مرزي مالک ته استا چې څنګه خوغه دا او خپل بچی چارځه کې داخلول شي دغه شانتي د بل زمادار سړی خپل فری ویل دی صحیح سر خو دې کې یو معذرت سره پکار دا دی چې موږ خپل ټول بچی په ګورنمنت سکولونو کې داخل کو چې د ګورنمنت سکولو کې معیار او اعتماد پر خلکو بحال شي شکر الحمدلله د کله چې پاکستان تحریک انصاف حکومت د 2013 نه راغلی د عمران خان زموږ عظیم لیډر دغه د ویژن مطابق چې 13 کې موږ کوم بنیاد خودري د پی ټی آی ګورنمنت شکر الحمدلله یو بهترین نظام تعلیم کې د 10 11 12 سالونو چې د کوم موږ اچیومنټس کوم مایلسټون کوم ابجیکټیوز موږ حاصل کړو نو دغه فروټس دغه فائدې چې تاسو زړوان دي تاسو کا پرایویټ او پبلک سېکټر سکولز کمپیر کې د کال تاسو ګوره پبلک سېکټر سکولز چې د ریزلټس بهترین راغلي 13 کالم بهترین راغلي ورو اعتماد چې په پبلک سېکټر سکولز کې د خلکو بالغي ایم هم دا دی چې پبلک سېکټر سکولز د حکومت چې کوم سکولز دي چې هغه کې خلکو اعتماد بحال شي او چې د دې معیار تعلیم او کوالټي بهتر شي صحیح سر په دې ایشو باندې اخیری سوال دا کوم چې کله زما پرایویټ لایف وي ټیک ته په ما باندې به څوک ګوته نشي اوچتولی خو زه یو پبلک افیس هولډر یم زه په یو داسې کرسۍ ناست یم چې زه اواز دا کوم چیرې سرکاري نظام تعلیم دی ښه شي او بچی خپل پرایویټ سکول ته لیږم نو تنقید به نه راځي سوال به نه اوچتېږي څنګه داسې ده چې یو خو ما ریزاین ورکړی دی نو ته زمانه د ایجوکیشن په حواله ته پوښتنه کوا خو چونکې هغه ټاسک زما چې د ختم شو او زوس عام ولس عام دغه منه ته زمانه د عام ولس او عام دغه سره تپوس کول شي بهر کې چې څه کړي دي مونږه په یو نیم کال کې چې کوم بنیاد مونږ خیره بهترین کاروم کړی دی انسټډ چې مونږ په نیگیټیو یا په وړو سیزون باندې فوکس کو حکومت او د پاکستان تحریک انصاف حکومت تاسو راواله نورو پارټو سره کمپیر کې چې موږ مخکې کوم ادوارو بهترین کار شوی دی او بهترین طریقې سره د خیبر پختونخوا بچو ته موږ ډیلیور کړی دی او ان شاء الله تعلیم زموږ پرایورټي ده د 2013 نه څنګه چې موږ انویسټمنټ کوو څنګه زموږ ټول ایفورټس چینلایز کوو ان شاء الله العزیز معیار تعلیم به نورم بهتر کیږي او کوم بنیاد چې موږ خو د یو نیم کال کې هغه بنیاد د پاسه به بلډینګ جوړو ان شاء الله